ورور دی هغه په خپل خور باندې ډز کړی او تقریبا 15 فایر په هغې لګېدلي او دغه شان د هغې چې کوم یو اوریره وه هغه په لاس لګېدلې وه. د خپل وروڼو دپاره هر ټایم دغه دواګانې کوي، خو داسې وروڼه چې کوم د نشو په دغه کې مبتلا وي دغه شان د کې د ده ریکارډ هم داسې دی چې د پاست کې هم دغه شان یو ورور مړ کړی و چې کور کې به ورته چا داسې نصیحت کولو هغه به پرې بد لګېدو لکه نو پهله دغه شان ورور هم ویشتي وایي کې بیا ضمانت شوی راوتی و او دا ریسنټلی دا خور هم داسې وي خور ورته نصیحت کولو چې رکي دا ته څه کوې که نه دا ټیک نه دي نو دا واقعي زموږ د معاشرې لپاره یو ډېر غټ وبا ده. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو اوریدونکو ستاسو کوربه نواز منګل یم. دا ټیم ما سره ډېر زیات ښاغلی سټیشن هاوس افیسر سربن عثمان صاحب را سره موجود دی. دیدي دا تاسو کتی شئ چې دغه یو ملزم نیولی دی. دغه دا ملزم په دغه جرم کې ککړ دی چې په دغه یوه خورکۍ یې ویشتې ده. یو ډېره زیاته بده پیښه ده زموږ ستاسو وړاندې راځي. تاسو کتی هم شئ چې دا رونه هم ډېر زیات خواږه وي، خو دا خویندې چې کوم دی د دې ټولو نه زیاتې ګرانې وي او دا چې کوم دی په رونو سره ډېره زیاته مینه او محبت لري. او تاسو ګورئ چې رونه هغې ته په هغې سیله کې څه ورکوي، مرګ وله ورکوي. ډېره زیاته مننه عثمان صاحب. دغه دا یو واقعه مخې ته راغلې وه، دغه دا ملزم هم ولاړ دی. دا واقعه څه وه؟ پولیس له اطلاع څنګه میلاوه شوه؟ دا زموږ د کتونکو سره شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو اول ډېرې شکریه چې راغلی. دا موږ دلته کې موجود یو په تاڼه کې موږ ته اطلاع میلاو شوه چې دغه شانتې یوه پیښه شوې ده په بټتل بازار سره چې په هغې کې یو ماشوم هم لګېدې ده او ورسره یو مشره زنانه هم لګېدلې ده. نو فوراً پولیس موقع ته لاړې چې موقع ته ورسېدو، واقعي دغه شانتې د واقعه شوې وه. بیا به امدادیانې عوام خلک راله، هغې په دغې مدد سره یې هسپتال ته ورسولو، هسپتال ته ورغلو، ریپورټ دغه شو. بیا چې هغې نه موږ تپوس وکړو، باقاعده هغې په دې خپل ادارې وکړه چې زه د ماما رالې تماچه ورسره وه او زما مور هم وویشته او زه هم پکې وویشتم. بیا د هغې موږ ګرفتارۍ دپاره ډېرې چاپې وغیره ووهلې، مختلف علاقو ته لاړو. الله رب العزت پکې موږ نن کامیابي راکړه. مین وجه دا ده چې دا خویندې د خپل وروڼو دپاره هر ټایم دغه دواګانې کوي، خو داسې وروڼه چې کوم د نشو په دغه کې مبتلا وي، په لت کې مبتلا وي، هغې د خپلو خویندو کورونه وران کړي. په دغه اف آی آر کې مدعي په ده باندې خپلې خورزې چې کوم دی مدیریت کې د ده خلاف اف آی آر شوی دی. دغه د ملزم په دغه واقعه کې یا وقوعه کې کم پسټل استعمال کړی دی؟ دې پکې 30 بور پسټل استعمال شوی دی په دې ټوله وقوعه. تاسو موقع ته هم لاړې، هلته نه څه برآمد شو؟ څومره ډزې ده کړې وې؟ ډزې خو دې 5-6 ډزې کړې وې غالباً چې، او د هغه ځینې خول برآمد شو او وینه د هغه ځینه برآمد شو. خور یې ولې مړه کړه؟ بس دې ورسره هغې دا خو نشه یي دی، هغې سره یې خبرې اترې کولې، یې ورته نصیحت کولې چې رکیه دا شیزونه مه کوه، د دې ښه انجام نی. خو دې باندې چېرته دا خبرې اترې لګي، بس الټه هم د خپلې خور ته دغه شوی دی، خپله خور یې وژلې ده. څه نشه مشه کوي؟ او نشه کوي، ښه عادي نشه یي. مخکې هم د دې نه مخکې هم د خپل یو ورور هم ویشتی و، خپل ورور یې پخپله ویشتی و، هغې کې مې اف آی آر شوی، بیا ورسره هغې راضینامه وکړه. مطلب دا هغه دی بلدي دی؟ دا بالکل بلدي دی. مخکې نه هم په دې تاڼه کې دې باندې 302 اف آی آر دی. هسې دا جرم مني؟ جرم هغې په ډایرکټ دعوه کړې ده او بالکل یې مني، او بالکل هغه ځای چې کوم عیني شاهدین دي هغې هم دا کتلی دی او بالکل دا د هغې د سترګو د وړاندې دا کاروایي کړې ده، دا کار یې کړی دی. عثمان خان دغه دی چې دا کومه خپله خور مړه کړې ده، د هغې عمر څومره و؟ د هغې د واده څومره ټایم شوی و؟ د هغې څومره بچي وو؟ نه دې 24-25 ساله دې عمر و، د دې ریسنټلي واده شوی دی، نو د هغې داسې بال بچ نشته دی. هسې عثمان خان دا ملزم به تاسو اورېدلی هم وي، تاسو به ورسره خبرې هم کړې وي، لږې داسې چې یاره دا ملزم په دغه کول او فعل باندې بیخي پښیمانه نه دی؟ به دا خو عادي جرایم پیشه خلک دي، په خپلو کړو وړو باندې دي پښیمانه کېږي نه. او بس دا د دې چې کله دا نشه یي خلک وي او نشې کوي، نو بس دا جرایم دي ته ډېر معمولي شیزونه ښکاري.
ګرانو کتونکو تاسو د سربند تاڼي چې کوم سټیشن هاوس افسر و هغې خبرې هم واورېدې. دا ټایم کې اوس موږ سره ایس پي کینټ عبدالله احسان داودزی صاحب موجود دی. دا چې کومه ډېره زیاته بده پیښه وه په کوم کې چې یو ورور رالګېدلی و، خپله خور یې وژلې وه او د کوم نه بعد یې په خپلې ورېرې باندې هم ډزې کړې وې، د کوم له کبله چې هغه ژوبل شوې وه. ډېره زیاته مننه عبدالله صاحب. یو ډېره زیاته بد یو سیډ انسیډنټ و د جوریسډکشن اف د سربند په حدودو کې. دا واقع چې کوم د پولیس چې کوم په دغه جرم کې ککړ ملزم و هغه یې هم ونیولو. تاسو به هم اورېدلې میل دا وقوعه او واقعه څه وه؟ جی بالکل دغه شان دا یو ورور دی هغه په خپل خور باندې ډس کړی او تقریبا 15 فایر په هغې لګېدلي او دغه شان هغې چې کوم یو اوریره وه هغه په لاس لګېدلې وه او ملزم پلس ویپن اف افنس چې کوم پسټل یوز شوی دی هغه هم ریکور دی او ملزم د موقع نه گرفتار دی. خو زه به دې سره تاسو ته دا ووایم چې دا بیسیکلی چې کوم د نصیحت وجه وه که نه خور چې کوم هغه به د ورور ته نصیحت کوله چې ته غلط مه ګرځه یا ته دا آیس مسکه یا نشه مه کوه مختلف، نو د هغې د وجې د پې فایر کړی. که تاسو وګورئ دغه شان د کې د ریکارډ هم داسې دی چې د پاست کې هم دغه شان یو ورور مړ کړی و چې کور کې به ورته چا داسې نصیحت کولو هغه به پې بد لګېدو لکه نو پهله دغه شان ورور هم ویشتي و هغې کې بیا ضمانت شوی راوتی و او دا ریسنټلی دا خور هم داسې ویشتله. صحیح ده. عبدالله صاحب د دې واقعه هم دغه شانتې یو رنګ دی، یو تصویر دی چې یو ایسمار سړی چې کوم دی هغه موږ به مخکې اورېدل وي چې یاره ایسمار سړی نه په خور نه په مورکۍ صرفه کوي، نو هغه څیز چې کوم دی اوس موږ له همغه رنګ کې ثابتېږي. یاره بالکل دا خبره صحیح ده ځکه چې هغه بالکل کانشیس نه دی، هغه بالکل ختم شي لکه هغه سوچ نه کوي چې زه څه کوم دا صحیح کوم که غلط کوم. ځکه خو ورته خور تاسو که کتلي زه خور ورته نصیحت کولو چې رکي دا ته څه کوې که نه دا ټیک نه دي. نو دا واقعي دی زموږ د معاشرې لپاره یو ډېر غټ وبا ده او انشاءالله موږ کوشش هم کوو چې لکه میکسیمم دا هر څه ټیک کړو اور خو دغه شان چې کوم فیملی ممبر دي چې هغه کوم رول پلی کوي نو دا اوس لکه هغه ډېر زیات بلنډر کړي که نه چې لکه خپله خور څوک ولي او خاص کر داسې چې هغه ته ښه والي دپاره تا ته نصیحت کوي نو دا ډېر ناجیز هغه ایس پي صاحب چې واده شوي وي. بالکل. ښه ګرانو کتونکو تاسو د ایس پي صاحب خبرې هم اورېدې. تېره ورځ په دې کې موږ سره چا رابطه وکړه چېرې دا کومه خور ده ویشتي ده د ده د واده 6 میاشتې شوي دي، حالان کې 6 میاشتې لکه دا اوس تاسو وګورئ یوه خورکۍ چې د هغې د واده 6 میاشتې وشوي او د 6 میاشتې بعد ته هغه دومره د بې دردۍ سره وژنې بیا خپلې ورېرې باندې هم ډزې کوي او غرض او مقصد هم د دې شاته دا دی چېرې تا ته نصیحت کوي چېرې ته دا بد کارونه یا بد عملونه مه کوه. الله تعالی دې په موږ او تاسو ټولو باندې خصوصي رحم وکړي.